أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د شپږم ساينس اولنی چپټر دی سیلولر ارګنایزیشن اف پلانټس اینڈ انیملز. په دې کې ټول ناول انټروډکشن دی یعنی تعارف. In previous grades you have learned about characteristics and needs of living things. وی په مخکینی کلاس کې به تاسو د لیوینګ تھنگز یعنی د جاندارو خصوصیات او د ضرورتو په باره کې به تاسو زده کړي. یعنی پریویس ګریډ چې کوم دی موږ سره پنځم کلاس یادوي چې پنځم کلاس کې به تاسو د لیوینګ تھنگز چې کوم ضرورت دي کوم ضرورتونه دي او کوم خصوصیات دي د هغې باره کې به تاسو زده کړي. نو هغه موږ ویلو لیوینګ تھنګ کلاسیفیکیشن چې کوم دی یعنی لیوینګ تھنگز په کوم ګروپ او سب ګروپ کې چې کوم ډیوایډ کیږي نو دا کلاسیفیکیشن هغه موږ 5th کلاس کې ویلو. You have also learned about the classification of living things, plants and animals. نو تاسو د living things چې کوم classification او د plants او د animals د هغې باره کې هم تاسو زده کړي دي یعنی 5th کلاس یادوي. in this unit په دې یونټ کې یعنی په دې چپټر کې موږ څه ویو You will learn about cellular organization of living things. نو په دې کې به تاسو زده کوئ cellular organization of living things. living things چې کوم cellular organization دی یعنی خلیه‌دار نظام چې کوم دی یعنی د خلیو نه چې کوم نظام جوړ دی د هغې باره کې موږ په دې روان چپټر کې ویو. living things may consist of one or many cells. نو living things چې کوم دی دا مشتمل دی په یو یا په زیات سیلز باندې په یوې خلیه باندې یا په زیاتو خلیو باندې. نو دې ته څه ویل کېږي د ارګانیزم composed of a single cell are called unicellular while the organism composed of more than one cell are called multicellular. په دې کې بیا دوه قسمونه دي او هغه دی چې یونیسلولر دی. یونیسلولر هغه دی کوم چې د یوې خلیې نه جوړ دی او بل ملټي سلولر دی. ملټي سلولر موږ سره هغه دی کوم چې د یو نه زیات خلیو نه جوړ دی. صحیح شوه یعنی یونیسلولر چې دی په هغې کې امیبا شوه کلیموډوموناس شو دا موږ سره یونیسلولر دی دا د یوې خلیو نه جوړ دی. او ملټي سلولر چې دی هغه بیا د ډېرو خلیو نه جوړ دی لکه انسان چې کوم دی د ملټي سلولر دی د ډېرو خلیو نه جوړ دی. نو دا موږ سره شو انټروډکشن او په دې چپټر کې موږ د یونیسلولر او ملټي سلولر ارګانیزم چې د هغې باره کې موږ ویو. لاندې بیا موږ سره بل ټاپک دی مایکروسکوپ. مایکروسکوپ چې هغه څه ته ویل کېږي په اردو کې د موږ خوربین ویو. مایکرو مین سمال. مایکرو څه ته ویل کېږي سمال ته. مایکرو مین یعنی مطلب دی سمال لوکي اینڈ سکوپ مینز ټو سی او د سکوپ مین مطلب څه ټو سی لیدل دیکھنا. Microscope is an instrument which helps us to see those things that we cannot see with our naked eyes. بیا موږ داسې وایي microscope is an instrument. وایي microscope چې دی موږ سره هغه آله ده which help us to see those things کوم چې موږ له مدد راکوي د هغه څیزونو په لیدلو کې that we cannot see with our naked eyes کوم چې موږ خپل نیک آیز باندې نشو لیدی یعنی په ګولاو سترګو باندې موږ نشو لیدی نو د هغه څیزونو په لیدو کې موږ له مدد راکوي. نو داسې قسم موږ سره یو آله ده. فار ایگزامپل مثلا مایکرو ارګانیزم لکه مثلا مایکرو ارګانیزم دی. مایکرو ارګانیزم چې دی نو دا موږ په نیک آی باندې نشو لیدی یعنی بالکل واړه دي نو دا موږ ته د مایکروسکوپ نه علاوه دا موږ ته په نظر باندې نه راځي. مایکروسکوپ may be simple or compound. مایکروسکوپ چې کوم دی د سمپل هم کېدی شي او کمپاوند هم کېدی شي. A microscope in which light is used to see the things is called a light microscope. نو وی هغه مایکروسکوپ په کوم کې چې لایټ استعمالیږي د لیدو دپاره د چیزونو د لیدو دپاره نو هغې ته موږ وایو لایټ مایکروسکوپ. لایټ مایکروسکوپ موږ سره څه شو لایټ مایکروسکوپ موږ سره هغه دی په کوم کې چې لایټ استعمالي په کوم باندې چې موږ چیزونه اینو په کوم مایکروسکوپ باندې چې موږ چیزونه اینو په هغې کې لایټ استعمالیږي نو دغه مایکروسکوپ ته موږ څه وایو دغې ته موږ وایو لایټ مایکروسکوپ. The parts of a light microscope and their functions are shown in the figure. لایټ دا لاندې چې موږ لکه راکړلی دا موږ سره لایټ مایکروسکوپ دی د هغې فنکشن دي او د هغې پارټس دي. پسې د مایکروسکوپ پارټس ته ګورئ په دې کې موږ سره اولنۍ حصه ده آی پیس
मैग्नीफाइज द इमेज मेनी टाइम्स د دې کار څه دی امیج چې کوم دی مینی ټایپ میګنیفای کوي یعنی امیج موږ سره ډېرې پیرې هغه موږ سره غټوي یعنی وړوکی شي چې دی هغه موږ سره غټوي نو په آی پیس کې موږ ته یو وړوکی شي چې دی موږ ته غټ ښکاري بل موږ سره دی نوز پیس ټرن ټو چینج د میګنیفیکیشن اف ابجیکټیو لینسز ټرن کله چې دا موږ ټرن کو دا موږ سره سره دا موږ سره نوز پیس دی نوز پیس چې کوم دی دی چولیږي دې ته لاندې چې د ابجیکټیو لینسز لګېدلي نو کله چې دا ټرن کړی شي نو چینج د میګنیفیکیشن اف ابجیکټیو لینسز ابجیکټیو لینسز میګنیفیکیشن چې کوم دی هغه موږ ته بدلوي بل بیا په هغې پسې دی ابجیکټیو لینسز 3 lenses with different magnification دا 3 lenses دی ته ګورئ دا موږ سره 3 lenses دی 1 2 3 دا 3 lenses دی موږ سره د different magnification یعنی په دې کې پکې lenses لګېدلي د هغې جدا جدا magnification دی یعنی موږ ته یو وړوکی سیز چې کوم دی هغه موږ ته جدا جدا غټوي د هر یو ځان له جدا جدا magnification دی بیا لاندې موږ سره راځي stage area on which a slide is placed دا تور چې تاسو ته ښکاري دا موږ سره څه دا موږ سره stage دی stage موږ سره څه دی area on which slide is placed دا موږ سره هغه ځای په کوم کې چې slide ایښودلی کېږي slide په دې stage باندې ایښودلی کېږي د دې دواړو طرفونو ته که تاسو ته دا واړه واړه راښکالي دې ته ویلی کېږي stage clips په دې دا stage clips چې دا اوچت کړی شي او د دې لاندې چې دی slide کې ایښودلی شي نو دا stage clips چې کوم دي دا clips دا slide موږ ته رانیسي نو دا موږ سره شو سټیج په کوم باندې چې سلایډ ایښودلی کېږي بل بیا موږ سره راځي کورس ایډجسټمنټ ناب د دې کار څه دی موو سټیج اپ اینډ ډاون فار ایډجسټمنټ د دې کار څه دی سټیج چې کوم دی هغه موږ سره بره بوځي او کښته راولي نو دا د کورس ایډجسټمنټ ناب کار دی بل موږ سره دی کورس ایډجسټمنټ ناب چې کوم دی دا موږ سره دا غټ یو دی او وړوکی چې دی دې ته ویل کېږي فاین ایډجسټمنټ ناب موز باډي ټیوب فار شارپنینګ د ایمیج د ایمیج د صحیح راښکاره کېدو دپاره باډي ټیوب چې کوم دی هغې له مومنټ ورکوي هغه کته بره کوي نو دا کار دی د فاین ایډجسټمنټ ناب بیا په اخره کې موږ سره راځي د مایکروسکوپ میرر ریفلیکټس لایټ آن سلایډ میرر کار څه دی د میرر کار دا دی چې کوم لایټ چې کوم په دې میرر په دې شیشه باندې لګي نو دا ریفلیکټ کوي چې دا ریفلیکټ کېږي نو دا به په سلایډ باندې لګي چې په سلایډ باندې لګي نو اسیس چې کوم دی هغه موږ ته کلیر او صفا په نظر باندې راځي او د دې په منځ کې یو بله حصه ده چې هغې ته ډایفرام ویل کېږي دا به تاسو اینې دې حصې ته ویل کېږي منځ کې دې ته ویل کېږي ډایفرام دا لایټ انټینسټي چې کوم دی هغه کنټرول کوي او اخره کې موږ سره راځي دا لاندې اخیری دا ویښ چې کوم دی دې ته بیس ویل کېږي په کوم باندې چې دا مایکروسکوپ راټینګي او دا بله دا یو حصه چې کوم ده دې ته موږ آرم ویو د کوم نه چې مایکروسکوپ نیولی کېږي د یو ځای نه چې کله ته بل ځای ته مایکروسکوپ وړي نو د آرم نه به یې نیسي نو دې ته ویل کېږي آرم نو دا موږ سره شو د مایکروسکوپ پارټس